ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی به موجود یم په تنګي کې علي میډیکل سنټر کې ډاکټر زرشاد صاحب سره. ډاکټر زرشاد صاحب سره تعارف محتاج نه دی، ګپ شپ له راغلی وم کله چې په دې لار تېرېږو میلاویږو ورسره په سلام کلام کې اکثره په موږ باندې مخکې کېږي. LRH کې په ICU کې ډیوټي کړې ده، KTH کې ده، پښتونخوا چې څومره لوی لوی روغتونونه دي، بیا په تنګي کې، بیا په 400 کې. نو د ماشوم بیماری باندې هر ډاکټر چې کوم دی تخت ته رسېدل دا ډېر ګران یو چې کوم یعنې لوی مرض خطرناک. بل دلبر ریډیو نه چونکې زما پېژنګلو دلبر ریډیو ده، نو ډاکټر صاحب ته مو وویل چې ډاکټر صاحب لږ د قام د پیونو لپاره دې له وخت وباسئ. نو باقاعده مسلسل چې کوم دی د کال نیم نه زیات هغه پروګرامونه وکړه، خو خپل مصروفیات یې هم ډېر زیات دي، نو په هغې هم ډېر زیات مشکور یم. څو خبرې اترې به ورسره کوو، کله موسم بدلېږي، دې وخت کې شره ده 4,500 ماشومان چې کوم دی د پېښور په لوی لوی هسپتالونو کې داخل دي، د 90 نه زیات ماشومان هغه وفات شو. علي میډیکل سنټر چې کوم دی دا د تنګي هسپتال ته بالکل مخامخ په مین روډ باندې تاسو هلته ډاکټر صاحب څه ټایم کېني دلته کې، ولې چې دوی کلینیک مخکې چونګي سره اوس دلته کې دا خپل ځای دی، نو دلته کې راغلی دی، هغه هم نشته دی چې یاره هسپتال دی او هغې کرۍ به دنه وصولوي او هغه ډېر ډېر پیسو یې به اخلي، نو خپل ځای دی او مناسب چې کوم دی هغه دوی برته لیکي چې ستا په کار راځي. دا ته باور در کوم. ښه ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکوله، مریضان زیات دي، خو بس ما ویل چې ډاکټر صاحب سره څو خبرې کړو. ډاکټر صاحب یو خو نن سبا ماشومانو کې کمې بیمارۍ زیاتې شوي دي، کم احتیاط پکار دی او کم ځای کې هم ډیوټۍ کړې دي او څه ټایم هم ناسته وي. الب خان شیرپو ما خو دا سنټر کولو کړی دی علي میډیکل سنټر په نوم باندې، بالکل مین روډ باندې دی ICMS کالج سره خوا کې. او زه خو سهار دا 2 بجې پورې تنګي هسپتال کې ډیوټي کوم، تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل تنګي، او د 2 بجې نه پس دلته راځم، د شپې ناوخته پورې ناست یو. ډیوټي خو ما سپیشلایزیشن وکړه په انستیزیا او انټینسیو کیر کې. انټینسیو کیر یونټ دا دی چې دې سپیشلیسټان ډېر زیات کم دي، او واحد د ډسټرکټ 400 کې زه واحد سپیشلیسټ یم د انستیزیا او د انټینسیو کیر یونټ. انټینسیو کیر یونټ هغې ته وایي چې کم مریضان دا نور ډاکټران بس وغورځوي چې نور موږ د علاج نه راځي، تاسو پیښې او کارم پیښې، نو هغه مریضان موږ هغه د هغوی خدمت کوو، د هغوی علاج کوو، او ډېر مریضان پکې خدای پاک خم کې جوړ هم کړي. نو هغه مریضان چې کم خطرناک وي، کم جوړېږي نه، نور ډاکټران پرې نه پوهېږي، نو هغه بیا موږ ته انټینسیو کیر یونټ ته راکړي. او جاب ما کړی په LRH کې په چلډرن کې، او هغې د وجې نه چلډرن ډېره زیاته تجربه هم زما شته دی چې زیات ماشومان بیا موږ دلته کې هم کتل. LRH کې موږ ډېر هغه ورځو کې د یو څو غټ هسپتالونو او دومره زیات مریضان به موږ کتل چې هغه ایکسپیرینس موږ دومره ګین کړي چې ډېرې زیاتې بیمارۍ داسې وي چې هغه پرې موږ پوهېږو. ډیوټي ما بیا د سپیشلایزیشن نه بعد په LRH کې ما ډیوټي کړې ده تقریبا، او بیا چې کله د MTI رااله، د MTI کې بیا موږ کوم چې سیول سروینټ ډاکټرز وو، نو هغوی یا خو هغوی ټرانسفر کړه او یا موږ خپل ځان ټرانسفر کړه. انستیزیا او د ICU ډاکټرانو دومره کم یو چې ما ته زما پروفیسر وایي چې تاسو مه ځئ که نه، خو ما وایي چې نه دلته کې دومره ډېر زیات خدمت وکړو، اوس MTI راغلی د حالات ټیک نه دي، نو موږ تنګي ته رالو، خپل علاقې ته رالو، او دلته کې هم زه انستیزیا هم ورکوم، او د کرونا چې کوم HDU دا های ډیپینډنسي یونټ چې دی هغه هم زه چلوم، او ورسره OPD هم کوم. ډاکټر صاحب دغه راته ووایي اکثر ډېرې زنانه ډاکټر ورته وایي ماشوم الټا دی، ماشوم داسې دی، په خېټه کې چې ماشومي، هغه زنانه کې یو ډېر شکوک او شبهات واچوي، نو په دې راته لږ ووایي چې په دې کې ستاسو بالکل بریج پریزنټیشن مختلف پریزنټیشن وي. کله چې ماشوم د مور په خېټه باندې وي، نو هغه الټراساونډ سره ډېره ایزیلی پته لګي، ډېر په اسانه باندې پته لګي. نو که الټراساونډ وکړي شي، نو که ماشوم الټم وي، نو د هغې دپاره خپل ایکسرسایزز وي یو څو. خو وینو خو د هر ځای کې به دا ویل کېږي چې ماشوم الټا دی، دونه شکوک او شبهات پیدا کړي چې کله ماشوم وشي هغې نه پس نو هغه ایکسرسایزز، هغه ورزش چې وکړي هغه زنانه، نو هغې سره ماشوم ټیک شي، بیا اپریشن ته ضرورت نه راځي. خو دا صحت کارت راغلی دی ډاکټر صاحب، نو لکه چې هسپتال ته کوم زنانه ځي ډیلیوري دپاره، نو بس اپریشن نو اپریشن هر څه کې ضروري دی؟ نه اپریشن ضروري نه دی.
علم خان داسې دي چې ایزي طریقه ده. بعضې کسان په خپله خوښه باندې اپریشن کوي، سی سیکشن چې راته وکوي که نه، خو اصل خبره دا ده چې دوی ورته ټایم نه ورکوي دا کوم ډاکټرز دي. بلکې ایون چې زه کله LRH کې هم ګاین یونټ کې دوی به راوستل وي چې اپریشن ورته ضرورت دی، شابه ډاکټر صاحب نشه وله ورکوي، انستیزیا وله ورکوي. بیا به د هغوی جونیئر ډاکټر راغله په منډه منډه، هغه نارملي ډیلیور شو. نو هغوی ته لږ ټایم ورکول پکار وي، پوره پراپر ایگزامینیشن کول پکار وي. که ټیک وي نو ټیک ته نارملی به ډیلیور شي، او که نه وي نو بیا سرجري چاته تللی نه ده. صحیح. ډاکټر صاحب لکه ډاکټري داسې یو طبقه ده، ډېره نازکه طبقه ده. دلته کې د ډېرو خلکو دا ګیله وي د کمپنیانو که نه، چې یاره د پلانکې کمپني یا د پلانکې کمپني تاسو وابلو یو خبر کتلو په 400 کې اګمنټین او داسې کمې کمې دوايانې کارخانې صرف دا دوايانې جوړېږي. نو ډېر ډاکټران داسې وي. نو خپل ځاني ستاسو څه سوچ دی په دې اړه باندې؟ خیر دا خو ډاکټرانو کار نه دی، دا خو عام خلک دي چې کوم دوايانې جوړوي، لیبل ولا پیدا کړي، هغه شانې باټلز ولا پیدا کړي، پیکینګ ولا هغه شانتي وکړي او بیا خرڅوي. موږ ډاکټر ډېر زیات نه پوهېږو چې دا اوریجنل دی او که نه دویم نمبر دی. خو دا دی چې بعضې کمپنۍ داسې دي چې هغوی ستاسو مطلب دا دی چې دا دویم نمبر داروګان لیکي او دغه کوي که نه، چې تو ورې دغه ورکړي چې زه به دا خبرې بدله والم او دا به وکړم هغه به وکړم. ډېر کمپنیانې دا شان شته دی. خو علم خان شیرپو زه به تاسو یوه خبره وکړم چې پرسکرپشن از دی امبیسډر اف ډاکټر. دا ستاسو دا نسخه چې کوم دی که نه، دا د ډاکټر سفیر وي. نو ته چې یو بوګس داروګان دویم نمبر د پیسو دپاره ولیکې او هغه بل ډاکټر ته لاړ شي، نو ستا هغه ویلیو ور یو شیز به د هغه په نظر کې راپروزي چې دا څنګه ډاکټر د دویم نمبر داروګان لیکلي وي. دا خپل سفیر دا کم دغه چې وي که نه، صحیح طریقې سره یوز کول پکار دی چې ستا یو بیډ امپریشن په دې معاشره کې په ډاکټر کمیونټي کې پرې ونه ځي. نو دې لپاره وي چې پرسکرپشن از دی امبیسډر اف ډاکټر. څه ټایم نه څه ټایم په ناسې ډاکټر صاحب؟ زه غرمې 2 بجو نه واخلې ماښام 8 بجو پورې تقریبا ناست یو، که هغې نه پس هم څه ایمرجنسي راځي نو بیا اویلیبل. صحیح. ډاکټر صاحب دا ډېر خلک ما لیدلي یا نرسانې وي یا ډسپنسر دی د ماشومانو له انجکشن چل نه ورځي، نو دونه سوري کی یا ماشوم ته ډېر نقصان ورسوي. ډسپنسر خو الوډ هم نه دي چې ځانه ټریټمنټ وکړي یا علاج وکړي. دا صرف د ډاکټر ډومین دی چې ډاکټر به مریض ګوري، هغه ته به لیکي، بیا انجکشن چې کوم ولیکي نو هغه به ورته ټیکنیشنز یا کوم ډسپنسر دی هغوی به ورته کوي. ستاسو مطلب کیندولې طرف ته دی. خو ماشومان خو داسې وي که نه چې د هغوی رګونه ډېر زیات نري وي، بل پاس کول او مور او پلار پرې خفه کېږي چې یو پرېکړه وکړي، دویمه کې مور او پلار غوبل راوالي. اکثر مریض په اوږه واشي او که نه موږ نه لګو. خیر زه دې مور او پلار ته وایم چې دا خو یو بلایند غونډه کې پروسیجر دی، یو دغه غونډه کې چې ماشوم لاس هم خوځي، یو خپې هم خوځي، یو هغه نیول هم غواړي او رګ نري غونډه کې رګ وی کې ته کیندوله ورننه باسي نو خامخا پرېږدوه کېږي. نو دوی ته زړه بداوي نه دی پکار دی مور او پلار ته، ډاکټرانو ته پرېږدئ، هغوی د ښو دپاره لګیا وي چې هغوی ورته کیندوله پاس کړي. صحیح. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. دا و ډاکټر زرشاد صاحب تنګي، سپیشلیسټ په ټول 400 کې 1 پیس دی. و ډاکټر زرشاد صاحب دی عاجزي او سادګي او جابدانه چې د کال نه 15 کالو 10 کالو نه ډېر لوی ایکسپیرینس لري، ډېر لوی ایکسپیرینس لري. ټول ډاکټران هم غواړي داسې نه چې زه خبره کوم نو ډاکټر یړه ته والي. الحمدلله ډېر ډاکټران داسې دي ډاکټر زرشاد صاحب شانتي، خو د کور نه وګټي، خو د وروڼو نه وګټي، خو تنخواه وګټي نه، هغه په دغه غریبانانو باندې لګوي. سنټر یې خپل دی، ځای خپل دی، 20 کاله مخکې اخیستی دی، دا نه چې اوس اوس اخیستی دی چې یاره په دې ډاکټرۍ کې اخیستی دی، 20 کاله مخکې اخیستی دی. نو د مرض تخت ته ځان رسوي، دا نه چې به تا ته نسخه لیکي. نو بالکل پیدا دې ترلاسه کولی شي، هېڅ ضرورت یې نشته دی چې یاره زه هغه اډورټایزمنټ وکړي یا زه تاسو ته ویم. خو چونکې زموږ ورسره خپله ډېره زیاته مینه ده او مینه م ورسره په دې ده چې موږ سره ډېره زیاته مینه ساتي او هغه ډاکټران نشه پکې نشته دی. یعنې خدای پاک دومره پوهه دومره قابلیت ورکړی دی، خو دغه نه وي نو چېرته راشي خیر دی او ګریلي ټوټکې ته نه د هغې باره کې بچیو زه به سره بیا پروګرام کوم، دا پروګرام اوږدېږي، صرف به زما فوکس په ټوټکو باندې وي. نو په لار تېرېدم ما چې ډاکټر صاحب سلام وکړم او خپل چې څومره کتونکي دي هغوی ته یو ښه سنټر وموښیم، دا نه چې یاره هسې بس خبرې کوم. راشي انشاءالله مطمئن به او بل د دې کلي د ډسپنسرانو نه، د کلي د دې اټو نه
د دغه نیمچه ډاکټرانو نه د دغه جعلي خلکو نه ځان وساتئ. ماشوم چې ځای ته ورسوئ نو بیا ډاکټر له راولئ، پټۍ مې راولئ چې پټۍ مې درته نسخه لیکي او پټۍ مې خوري او الله پاک یې صحت ورکوي. نو ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم. بیا به راځو په ټوټکو به ورسره خبرې کوم. مننه.